یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د جبرئیل امین نه پوښتنه وکړه، وی جبرئیل ته چې ما ته یو سورت راوړې یا یو آیت راوړې د الله تبارک وتعالى تا ته څنګه درکې، تا ته څنګه میلاویږي په اسمانونو کې؟ جبرئیل علیه السلام فرمایل وی د الله پاک پیغمبره چې کله ما ته الله تبارک وتعالى یو سورت یا یو آیت راکړي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله راشي او تیز زلزله راشي، حتی در دې پورې چې تمامې فرشتې د هغې زلزلې د وجې نه بېهوشه شي. جبرئیل علیه السلام فرمایل وی د الله پاک پیغمبر په مام بېهوشي راشي، وی زه اول هغه فرشته یم چې د الله په دربار کې سر اوچت کم، وی د الله د طرف نه ماته یو آیت یا یو سورت میلو شي، وی د هغې نه پس د تمامو فرشتو نه بېهوشي لاړه شي. وی فرشتې زما نه تپوس کوي چې جبرئیل الله څه وفرمایل؟ وی زه ورته ووایم چې پلانکي آیت کې یا پلانکي سورت کې دا خبره وکړله. وی تمامې فرشتې په اسمان کې چغې کوي چې حق حق حق، الله حق وفرمایل. وی د الله پاک پیغمبره وی د هغې نه پس چې زه بیا تا ته یو سورت یا یو آیت راوړم، وی زه یوازې نه راځم، زه چې ښکته ځمکې ته راکوزېږم وی زما سره 80,000 فرشتې ښکته ځمکې ته راکوزېږي. الله او بیا په هغې 80,000 فرشتو کې د هرې فرشتې سره 80,000 فرشتې نورې وي. یعنی د قرآن یو آیت یا یو سورت دا د لکو فرشتو په نگرانۍ کې ښکته ځمکې ته راغلی دی. بیا چې په نبی علیه السلام قرآن نازلېدو د هغې حالت وګوره. عایشه بیبي فرمایي رضی الله تعالی عنها وی زما محبوب به زما سره ناستو په خوا کې او سخت د یخنۍ موسم به وی چې کله په نبی علیه السلام به وحی شروع شوه د نبی علیه السلام رنگ مبارک په بدل شو، رنگ به تک سور شو او په دې تندي مبارک په خولې شروع شوې، داسې خولې به شروع شوې چې د نبی علیه السلام د تندي مبارک نه به څڅېدلې. چې کله په نبی علیه السلام به وحی شروع شوه دومره د وحی زور زیات و، دومره د قرآن زور و. یو صحابي فرمایي وی د نبی علیه السلام سره خواته ناست وم، د نبی علیه السلام دا زنګون مبارک وی زما په پتون باندې پروت و، لکه څنګه چې دوه دوستان یو ځای ناست دي که نه، نو د یو د خپه په بل باندې پرتی. وی په دې دوران کې په نبی علیه السلام باندې وحی شروع شوه. وی قسم په الله د نبی علیه السلام د زنګون مبارک دومره زور و، وی ما چې زما دا پتون زره زره مات کو. دا د قرآن زور و، د قرآن د وحی دومره زور و. احادیث مبارکو کې راځي چې نبی علیه السلام به په کومه اوښه باندې ناستو او نبی علیه السلام باندې به وحی شروع شوه، اوښه به فوراً کېناسته، د نبی علیه السلام وزن به یې نشو برداشت کولی. دومره خو دا قرآن په داسې حالت کې نازل شوی دی ځمکې ته. الله مونږ ته داسې کلام را کړی، داسې کلام یې مونږ ته را نازل کړی دی. نو د قرآن اوچتوالی دا زمونږ اوچتوالی دی. او چې کم ماشوم یا کم انسان د قرآن تلاوت کوي فرشتې راځي د ده په شونډو باندې شونډ ږدي، د په شونډو باندې څه ږدي؟ شونډ ږدي.